गर मुसलमान है एक अल्लाह तेरा दूसरा ना बना, होंगे हम सब फना, सूर लगे जाएगा सारे कायनात में फिर चलेगा। زنن تاسو سره په دغه ویډیو کې د اضحیه تعریف لغوي او اصطلاحي او د قربانۍ مشروعیت د قران کریم نه او د دې مشروعیت د احادیثو نه او د اجماع د امت نه د دې باره کې اوسو خبرې سره ذکر کول غواړم. اولا راځي چې دا موږ تاسو او پیژندو چې اضحیه څه ته وایي. قربانۍ ساروي ته په عربی ژبه کې اضحیه وایي او د شریعت په اصطلاح کې اضحیه تعریف علامه ذیلعی رحمه الله تعالی داسې کړی دی چې هغه عبارت داسې دی: اسم لحيوان مخصوص بسن مخصوص يذبح بنية القربة في يوم مخصوص عند وجود شرائطها وسببها. اضحیه نوم د هغه مخصوص حیوان د پاره دی چې د مخصوص عمر والوي د شرایط او سبب موجودیدو په وخت په مخصوص وخت کې خاص د الله تعالی د رضا لپاره ذبح کولای شي. دیتا د شریعت په اصطلاح کې اضحیه وایي. او د قربانۍ مشروعیت د قران کریم نه الله تعالی د قربانۍ تذکرہ د مانځ سره یو ځای کړی دا: فصل لربک وانحر. پس ته مونږ وکړه اے محمد علیه الصلاۃ والسلام د خپل رب او قربانی وکړه. نو عبادت دلته په دوه قسمه باندې دی، یو بدنی عبادت ته او یو مالی عبادت ته. نو بدنی عبادتونه ډیر دي خو په ټولو کې افضل ترین عبادت په بدنی عبادتو کې هغه صلات یعنی مونږ دی. او مالی عبادتونه هم ډیر اقسام او انواع د دي، خو لیکن په مالی عبادتونو کې د ټولو نه افضل ترین عبادت هغه قربانی عبادت دی. او دلته حضرت حسن رحمه الله تعالی د دې آیات په تفسیر کې فرمایي: د فصل لربک وانحر، صلات یوم النحر ونحر البدن، یعنی د صلات نه مراد د اختر مونځ دی او د نحر نه مراد قربانی ده دلته. او د قربانی مشروعیت د احادیثو نه هم صراحتا ثابت دی. هغه داسې چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو قولی احادیث ته یو فعلی احادیث ته. نو د دوړو احادیثو نه صراحتا د قربانی مشروعیت ثابت دی. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک لاسونو باندې هم قربانی کړې ده. د دې راوی دی حضرت انس رضی الله تعالی عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. صحیح البخاری. او د قربانی مشروعیت د اجماع امت هم ثابت دی. دا قربانی دا سلسله ډیره د مخکې زمانې نه را روانه ده، حتی چې په روایتو کې راځي د حضرت آدم علیه السلام د زمانې نه. او په دې باندې د ټول امت مسلمه اجماع ده